خامخ غار اوقت غار سور دا دیسر کی کر ون ولاړه دا الله رب العزت کی کر ون رازغونه کړه دا پاسه په دغه جولا هغه غار رالا واغي غیر چا پیر خپل هغه کور په جوړ کا والا فرمای کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت پکورونو کې د ټولو نه کمزورې کور هغه د دې غړي دغه جولای چې دا کم کور دا جوړ کی دا ډیر سپکی په پوکي سره راځي دې په خپل جال جوړ کا او بیا الله کم تر را وستا او د اغي د پاسه کې نسته د غار سور د پاسه انډي وکړو بچي وکا علماء فرمای دي کې درې عبرته الله رب العزت دغه ابو جهل دغه کافر ته خدا چې اے کافرو دا کی قرض غنم چې دلته رازغونه کړه او چته مې ودروا دغه صحابه دا بستاسو د پاره بیا زغی جوړ شي او بیا براشي نو بیا راغله په اتم کم او بیش هجری کې او مکه فتح کړه د کافرو ته پاره صحابه زغی جوړ شي جهاد وکړه مکه ته فتح کړه جان مثال ولا الله پکې پیش کړي علما فرمای پدې کې ولا دویم ترغیب ده چې اے کافرو ستاسو ټول چالونه د دې غړي هغه کور غوندې بیکار دي چې د پوک سره ارس الوزي تاسو بیکار خپلو کورونو کې میټنګونه کول چې نبی علی السلام بشید کو ستاسو کورونه دغه سیدي ستاسو چالونه دغه سیدي ستاسو کرتبونه دغه سي کمزوري دي اس نه چي کول او دې کمترو کې ولا او چې اگې واچولې پدې کې ولا بل اشاره علما فرمای دې کافرو تداوا چې اے کافرو نبی علیہ السلام خو په مکه کې کم دي صحابه مرګري کم دي خو چې مدینه تلار شي دومره به صحابه زیات شي چې بیا براشي ستانه بستا کور قبضه کوي مکه کې قبضه نه دا درې اشاره کافرو ته وي خو کافر چې کله په ضد کې راشي هغه بیا ارس کوي ننم که مسلمان په ضد کې راشي په ضد کې راشي نو مسلمان بیا څه کوي بیا څه وایي وی اے ورورا که ستا سره جنت تم ځم په دې خبره د سره نه یې منم داسې وایو که نه وایو د الله دا لوی نعمت تا دومره سپک وګاڼه او بعضې پکې دا وایي وی که په دې خبره جهنم تم ځم لاړ دې شمه خو دا خبره به کوم د الله عذاب دې دومره سپک وګاڼه نن هغه د جاهلیت دور په مونږ کې راغلی